چې ځان ته د پښتنو دا وایي دا مشران وایي افسوس او صد افسوس هغې ویله چې د خلکو څه چې کوم دی د کشمیر او د فلسطین غم دی وایي د خپل دغه دا پښتون غم وکړي نو ستا پښتون ورور خو ته ولته کې قرباني ورکړو ته د چا بچی یې تا له شرم نه درځي هغه یو شاعر چې وایي کیف القرار وکیف یهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي څرنګه به تعالی ارام راشي په ارام به خوب څنګه وکړي چې ستا مسلمان مور او خور د هغه دشمن په قبضه کې ده او هندو سره چې کوم دی نو چې میلاو شي او ورته ووایي چې ستا نه به هندو پیدا کېږي پیغور ونه ورکوي او ستا هغه پاکستانی مسلمان جوان به کله راځي چې هغه راځي نو ما به ستا د هغې عزت به تار تار شوی لوټ شوی وي او هغه مجبوره کېږي او په خودکشو مجبوره کېږي نو تا له حیا نه درځي غیرت نه درځي او ته وایې چې د پاکستان مسلمانه ته فلسطین به هم یاد کړه وایي ته به د فلسطین تپوس کوې نو چې یو سړی په قبله اول باندې د پیغمبرانو په ځمکه باندې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله په هغه برکتي ځمکه باندې هغه له غیرت نه ورځي نو د هغو نه به څه توقع وساتي دا د هندوانو یاران نه دي چې دومره شرم ونه ورځي نو وایي چې دوی یو یکجهتي معنا وایي خو الحمدلله چې دا جماعت اسلامي د اخلاص اواز و دا د محترم قاضي حسین احمد رحمه الله هغه ولوله او جذبه وه چې کله دا وویل چې 5 دا نننۍ ورځ دا به مناوو مونږه دا